أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سورة الأنعام 88 نمبر آیات دی. اللہ تعالی وی ذلك هدى الله دغه هدایت د الله تعالی. مخکې د انبیاء بارک الله ویلو چې د ټولو پیغمبرانو ته موږ هدایت کړو، وکلن هدینا د ټولو پیغمبرانو ته موږ هدایت کړو. او هدایت څه ته ویل کېږي؟ کوم احکام چې په انسان باندې لازمي هغه ته اوامر وي، اوامر پیژندل، او د کوم اعمال او کارونه چې د انسان لپاره خطرناک هغه د نواهی وي. دغه نواهی پیژندل چې الله تعالی زره څه نه منې کړی مو سره باندې ضروري کړی دي. دغه خبرې پیژندل او په دغه باندې عمل کول دې ته هدایت وي، او دې ته حق لار هم وي. ځکه چې دا داسې لار ده چې انسان د الله تعالی رضا ته رسوي او جنت ته رسوي. نو په دې ځکه کې په دې ذالکه کې دغه هدایت ته اشاره ده چې دغه حق لار چې کوم د پیغمبرانو ته ملاو شوه، خود الله د الله تعالی هدایت. نو چې کله دا هدایت د الله تعالی او نو په دې کې د پیغمبرانو مبارک یو مسله معلومه شو چې پیغمبران په خپل هدایت کې الله ته محتاج دي. علم حاصلولو او هغه باندې عمل کولو کې الله تعالی ته محتاج. چې کله دا خبر مسله معلومه شوله نو دې سره خود به خود رد د شرک هم وشو. ځکه د پیغمبرانو کې د عیسی علیه السلام نوم هم ذکر شوی دی او هغه باره کې د عیسایانو عقیده د الوهیت و چې د الٰه دی خدای دی. نو د هود الله کې دغه مسله رد شو چې نه دغه ته کوم څه معلوم او کوم عمل کړي د کوم مرتبه حاصل کړل نو دا الله تعالی طرف نه د الله نه غوښتلی دي، الله تعالی ته محتاج او الله ور کړی دي. بیا الله تعالی وی یهدی به من یشاء من عباده، کوي الله تعالی دغه هدایت لاره چالم جو غواړي د خپل بندګانو. دا یو سوال جواب شو چې دغه خلک پیغمبرانو مخکې تیر شوي دي، الله تعالی علم او عمل دواړه ور نصیب کړي، او دغه علم او د عمل په وجه باندې الله تعالی لوی مقامونو ته رسول جنت کې به د الله تعالی د عذابونو بیخي محفوظ او مامون وي. خو یو عام سړی که وس دغه لاره باندې تک غواړي، جنت حاصلول غواړي، د الله رضا حاصلول غواړي، جهنم نو د عذابونو نه ځان بچ کول غواړي، نو دا کېدی شي که نه شي کېدی؟ ممکن دی که نه دی؟ الله تعالی جواب وکړي چې یهدي به من یشاء من عباده. الله تعالی هدایت کوي چالم چې وغواړي د خپلو بندګانو، یعنی عام انسانان هم دغه مرتبه د جنت او د الله تعالی د رضا مرتبه حاصلولی شي. نو امت دپاره تعلیم شو او هدایت شو چې تاسو د علم او عمل دواړو کې الله ته محتاج یئ. که تاسو علم حاصلوئ نو الله نه به غواړئ، خواري به کوئ نو الله به علم درکوي. بیا چې په هغې باندې واپس عمل کول غواړئ نو د الله تعالی نه به امداد غواړئ چې الله تعالی به د شته علم باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی نه به سوال کوي نو بیا به د عمل توفیق به نصیب شي. او که داسې نه عمل به علم حاصل نه کړي، دومره فتنې علم لري دومره زیات چې د عامو نعمتونو دپاره یو فتنه یو مصیبت خو د علم دپاره ډېر مصیبتونه ډېر امتحانونه. اول به د علم نصیب نشي، که علم نصیب شي نو بیا به عمل نه. ډېر خلک داسې لوی لوی علما دي، لوی لوی خلک دي، نبی علیه السلام یې پیشنګویي کړله چې علمای سو دي، بد خلک دي. او ځینې روایاتو کې دا هم دی چې دغه علمای سو به د جهنم سپي بدترین خلک وي. ټول عمر له د کفارو دپاره چمچې لګوي، هغوی دپاره لارې هواروي، ناجایز فتوی ورکوي، عمل سره هېڅ تعلق هم نشته، علم لري او قرآن او حدیثو کې نه استدلال نیسي او د کفر دپاره لارې جوړوي. داسې خلک په دنیا کې ډېر زیات شته، تاریخونه په هغې باندې ګواه دي. نو په دې علم او عمل کې عام انسانان هم الله ته محتاج دي، د الله نه به غواړي، او چې کله د الله نه وغواړي نو یهدي به من یشاء من عباده. الله تعالی هدایت کوي چالم چې غواړي د خپل بندګانو، او کله غواړي چې کله سړی د الله نه یریږي سوال کوي د الله نه او طلب پکې موجود دي. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. او که دې پیغمبرانو شرک کړی وي، دا مکه چې ولس پیغمبران ذکر شو، دې شرک کړی وي، توحید یې پرېښودلی وي چې د الله تعالی په حقونو کې د ټول نه لوی حق دی توحید، او شرک د هغې په مقابل کې راځي. نو چې کله توحید د الله تعالی غټ حق شو نو شرک لوی ظلم شو، او قرآن په هغې باندې ګواه ده چې ان الشرک لظلم عظیم. نو الله تعالی وایي ولو اشرکو، که دې خلکو دغه پیغمبرانو شرک کړی وي، خپل علم او عمل دواړه یې شاته کړي وي، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، نو ضایع شوي به د دوی نه هغه څه چې دوی کړي دي.
اسلام د پاره څومره قربانۍ کړې دي څومره جهادونه کړې دي کړهونه تر کړې دي دغه ټول بزای شو هیڅ ثواب ته نه ملو شي باغی باندې نو دا هم تعلیم شو چې عام سړی پیغمبران دومره لوی مرتبه لري دومره لوی حیثیت لري دومره لوی کارونه کړي دي مخکې دغه باسون تاسو مختصرا واوریدل لکه د ابراهیم علیه السلام احوال او قربانیان تاسو وریدلی خداغي نو ورسته کدا خلک شر وکي نه مال تعالی اعمال ضایع کوي نو چې کله د دوی اعمال ضایع کیږي نو عام انسان د شر وکي دغه بس سهلی چې دین د پاره یې سم نه دی کړی او بیا لپاره شرک د پاسه وکي دغه بس صحیح ستي دغه یې سیاست نشته دغه به هم عمل به برباد شي ضایع بشي زګه چې د شرک سره انسان کافر شي او د کفر سره تمام اعمال د وړاندې کړي دغه ضایع شي مخکینی منځونه حجونه اذکار قربانیان ارس هغه بے ضایع شي هغه ختم شي تر دې حد پورې چې کم نکاح وړاندې کړي د ختم شي نکاح مات شي ځکه د شرک کړي د خزم مسلمانه پاتې شوی ده ته مسلمان د کافر منځ کې نکاح نه نو دغه نکاح اتوماتیک ختم شوی ده مات شوی ده نو الله تعالی به کدی پیغمبرانو شرک کړي به داغي عمل هم ضایع کېږي نو تاسو عمل خو به خود به خود ضایع کېږي لهدا شرک خطرناک شی دی الله تعالی اولئک الذین دا هغه کسان دي پیغمبرانو ته اشاره ده آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړو کتاب آسماني کتابونه موږ ورکړي دي والحکم او اختیار د فیصلو یا حکم د حکمت علم د حکمت خبره ته ویل کیږي والنبوت او پیغمبري د ذکر کې الله تعالی درې څه ذکر کړل کتاب حکمت او پیغمبري الله دې پیغمبرانو ته موږ ورکړي و د ذکر کې دوه اهم مضمونونه معلوم شو یو دا چې دغه پیغمبرانو سره کتاب پیغمبري حکمت یعنی د وخیارتیا خبري د الله تعالی ورکړو الله ورکړي دي او دویم بګ د پیغمبري باسي او نبوت پیغمبري دا د هغه زمانه د نبی عليه السلام د زمانه موجوده کافرانو ته تعلیم دی واغوي ته ترغیب دی چې تاسو په د نبی عليه السلام پیغمبري ناشنا شي مګنئ ځکه دا مخکې ولس پیغمبران چې کوم باسه تیر شو او تاسو یې منئ تاسو ته پیغمبران وای دی لمه الله تعالی پیغمبري ورکړي و نو پیغمبري خو ناشنا شي نه دی مخکې نه مثالونه نمونه شته شکل نمونه مثالونه موجود دي نو تاسو ورته نبی عليه السلام پیغمبري ناشنا غني دغه انکار کوي فإن يكفر بها هؤلاء دا مضمون چې د تسری د نبی عليه السلام لپاره الله تعالی نبی عليه السلام ته فإن يكفر بها هؤلاء که کفر وکړه په دې باندې د موجوده خلکو د موجوده کافرانو ساده پیغمبراینا انکار وکړي ستاره دین او ستاره تعلیماتو نه منکر شي چې تاسو نه منم هؤلاء دا کسان چې موجود دي په دې زمانه کې الله فقط وکلنا بها قوما یقینا مقرر کړل ردی دین د پاره د قوم د قوم لیسو بها بکافرین چې هغه په دې معنی کفر نه کوي امام قرطبی رحمه الله دې باره کې تفصیل ذکر کړی دی د سوق دي چې دا موجوده کافرانه نه مني نو هغه خامخ مني نو امام قرطبی رحمه الله وایي چې دا اولنی د دینه مهاجر دي دویم انصار دي او دریم نمبر د خلق الله تعالی نبی عليه السلام د بشنګوي مطابق پیدا کوي د قیامت پورې چې دین باندې بکلک ولاړي نه به د چا د زور نه یریږي نه به د چا د ملامتیا نه یریږي نه به پیسې او د لالچونو هغه مخې ته سکار کوي د قیامت پورې به قائمي د نبی عليه السلام بزنه پیشنګویانو کې دا هم د چې په اخره کې به دا دین خراسان طرف ته بدل شي او د عرب بارک نبی عليه السلام ویل چې تبدا علامات القیامت من العرب د قیامت غټ غټ نشانی لوی لوی ګناونه او جرمونه د عربونو شروع شي ان تاسو ولیدل چې په عربو کې بدن اقوامي درمسارونه جوړېدل د اسلام خلاف غټ غټ منسوبي سازشونه دغه شان د کې په جزیره العرب کې چې نبی عليه السلام اخرنه وصیت دا چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب لا يبقى فيها دينان چې دا غینه بعد بیا د اخرنه وصیت بیا وفات شو نو څه ونه ویلو چې د عربو کې بتاسو جزیره العرب کې به يهود او نصارا بالکل نه پریدي او کدا خلک داخل شو لا يبقى فيها دينان دي کې دوه دینونه باقی نه پاتې کیږي دغه خلک یې هم راوستو دی ریکو دغه تک نو قیامت غټ نشانات دغه ځګین کې شروع شو نبی عليه السلام د خراسان حدود او خپل چې په دې ځګین کې د خلک شته چې په دین باندې بکلک ولاړي او د هر ظالم مقابله ته ولاړي او تر دې حد پورې چې الله تعالی به مهدی علیه السلام راوړي کې د خلک په داغیم حمایت وکړي داغي سبب ودرېږي بیا به عیسی علیه السلام راشد عیسی علیه السلام په لخر کې بم د خلک ودرېږي او د قیامت پورې به دا مشن جاری نو دې ځکه کې امام قرطبی رحمه الله وایي چې د خلکو ته اشاره شو اولنی مهاجر دویم انصار دریم د قیامت پورې څومره خلک په دین باندې کلک دي نبی علیه السلام په شنګویانه کړی دي هغه خلک ته مراد دي
چې لیسو بها بکافرین دغه خلک به دین باندې اس کفر نه کوي دا دین مني الله تعالی وی اولئک الذین هدى الله دا هغه کسان دي چې الله ته هدایت کړی دی فبهداه مقتدی نو د دې په هدایت پسې ورپسې شي کوم دغه پیغمبرانو ته چې کوم هدایت شوی دی دغه شان هدایت تاسو بزان کې را پیدا کړي دغه تعلیمات خپل کړي دغه اخلاق بزان کې راولي نو دینه معلومیږي دا چې د پیغمبرانو میشن یو د دوی عقیده د دوی اصول دا بیخي یو شانتي ټول یو الله تعالی ته خلق را بللې دي د یو آسماني دین او د آسماني شریعت قائل کړي دي او دغه د فائدې کار کړي دي په دې کې کوم چې د پیغمبر مخکینی پیغمبرانو اقتدا د اصول خبره ده چې کوم اصول احکام دي اسلام او شریعت په دوه غټو حصو کې تقسیم د یو ته عقاید ویل کېږي او دویم ته احکام ویل کېږي عقاید چې کوم ثابتېږي دغه لپاره چې کوم علم دی کوم علم سره چې خلک عقاید زده کوي او ثابتوي هغه ته علمي کلام وایي او په کوم علم سره چې احکام معلوموي ثابتوي هغه ته اصول فقه وایي فقه اصل کې مهارت او علم ته ویل کېږي فقه د هغه علم نوم دی چې کوم تعلق د اعمال سره هو علم باحکام العملیه الشرعیه کم شرعي اعمال چې سجده کوم علم تعلق یې ناغه ته فقه وایي او حدیث کې انداز الفاظ تجمع یرید الله بخیر یفقهه فی الدین کم سره د الله تعالی ډېر خوښ شي نو په دین کې ولا پوهه ورکی نو فقه د دین پوهه ته ویل کېږي نو په اصول کې یعنی په عقاید کې هغه عقاید چې کوم علم کلام کې ثابت دي نو په دې کې پیغمبرانو مشن یو دي کم چې فروعي احکام دي د اعمال سره تعلق دي عقیده سره د اعمال سره تعلق دي لکه موږ شو روزه شو دا سي نور احکام شو نو دا ټیم په ټیم باندې منسوخ شوی دي بدل شوی او پاتې شو اصول نو اصول بدلیږي نه هغه یو شان دي نو فروعي احکامو کې موږ دغه پیغمبرانو اقتدا نه کوو خو په اصولي احکامو کې دا وی اقتدا موږ لازمي کوو قل ورته وایه لا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین جزنه غواړم تاسو نه علیه په خپل دعوت باندې چې تاسو ته کوم واعظ نصیحت کوم کوم دین درته خیمه نو بدی درنه دیاړي مزدوري نه غواړم ان هو الا ذکر للعالمین نه د قرآن مگر دا نصیحت ته د پاره د مخلوقات صرف الله تعالی طرف نصیحت ته زی ولا مقرر کړم چې تاسو ته بیان کم دا غین علاوه تاسو نه سغواړم نه یعنی بدی یره مان لري متخته چې یاره سبو غواړي نو دا کار مکوئ نبی رسول الله ته تعلیم دی چې بداوت په لار کې خلک مطمئن کړي چې دا نصیحت تاسو ته زپری کوم په دې باندې تاسو نه عالم